په کانګړه کلي کې د قومي وطن پارټۍ یو شمولیتي راغونډه شوې وه. په دې راغونډه کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر جناب سکندر خیاط خان شیرپو ګډون کړی و. په دې راغونډه کې د کیکرو بابا سره تعلق لرونکي بېشمېره خاندانونو مختلفو پارټو نه مستفید شو او په قومي وطن پارټۍ کې د جناب سکندر خیاط خان شیرپو په لاسونو پګړۍ په سر کړلې. په دې موقع د کانګړې یونین کونسل د قومي وطن پارټۍ صدر فضل رحیم د راغلي مېلمنو شکریا ادا کړله. زه د ساجد مرحوم رونه او د هغوی خواوشا ګاونډیان چې کوم خلک دي زه د هغوی شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې اعتماد وکړو او انشاءالله دا اعتماد دا کوشش به د هغوی رنګ راوړي او زه د ټولو یو ځل بیا شکریا ادا کوم. په دې موقع باندې د کانګړې کلي مشر میاں فاروق شاه صاحب د راغلي مېلمنو شکریا ادا کړله او خلکو ته دا یقین دهاني ورکړه چې قومي وطن پارټي واحد یو داسې پارټي ده چې په هره سخته کې د غریبو سره ولاړه وي. دوی په خپلو خبرو کې زیاته کړله. صوبایي صدر سکندر خیاط صاحب، هاشم خان، یوسف خان مخامخ ماته ناستې ملګري محمد جان ناظم صاحب طلا زما د الطاف خان زما زوړ ملګری دی دوست دی د غرور اسدالله ټولو مېلمنو ته زه ورکلی ویم چې تاسو کومې پارټۍ نه راغلي ذکر نه کوو خو انشاءالله تاسو به خوشحاله یې چې که تاسو نن دې پارټۍ ته راغلی نو زه تاسو ته دا مبارکي در کوم چې انشاءالله تاسو به خوشحاله یې. تاسو انشاءالله هر تکلیف هر غم هر کار موږ به ورته تړلی ولاړ یو او د کلي خلک یو دا هم نه ده چې تاسو ته د ځانه خبره کوو. ما تاسو پېژنئ زه تاسو پېژنم. انشاءالله ټول کارونه په اتفاق تکلیف په اتفاق غم په اتفاق دا به مو ختمو. د قومي وطن پارټۍ د شمولیتي راغونډې ته د صوبایي صدر جناب سکندر خیاط خان شیرپو دا یقین دهاني ورکړه چې ستاسو راغونډه د ستاسو د شمولیت به چرې هم ضایع نه ځي ولې قومي وطن پارټۍ همیشه خلکو ته د ورورولۍ لاس ورکړی دی او په علاقه کې یې بې درده او بې لالچه خدمات کړي دي. راتلونکي وخت کې به قومي وطن پارټۍ همدغه شانتې ستاسو خدمت ترلاسه کوي. جناب سکندر خیاط خان شیرپو په خپلو خبرو کې څه داسې قسمه وویل. د هغوی ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې تاسو سره دا تعلق جوړولو کې دا ورورولي جوړولو کې هغوی د پل کردار ادا کړو نو هغوی له زه شاباشي ورکوم او دا تمه ترې لرم چې تاسو به همداسې دا هلې ځلې خپل جاري ساتئ او دا یونین کونسل چې دی دا مونږ غواړو چې دا کانګړه چې دا داسې شي چې لکه څنګه شیرپو زمونږ دی چې دا زمونږ هغه شانتې مضبوط یونین کونسل وجوړ درې څلور میاشتو راسې نه په ملک کې یو سیاسي هلچل جوړ دی او روزانه یو نوې خبره رامخکې کېږي یو پوره یو نوې سلسله شروع کېږي. کله چې د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې ختم شو نو 4 کاله هغوی په ټول ملک باندې حکومت و زمونږ په دې صوبې کې خدای تقریبا اوس تا دی 9 کال شروع دی بلکې 10 شروع کېدو والا دی. د اقتدار کې راتلو نه مخکې هغوی ډېرې وعدې هم کړې وې او ډېرې دعوې هم کړې وې. د نوې پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه د کرپشن ختمولو خبره یې کړې وه د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره یې کړې وه خو چې کله نه حکومت تللی دی نو روزانه نوې نه نوې سکینډل را مخامخ کېږي. که مونږ وګورو نو دې نه مخکې که ستاسو خیال و نو
د اپوزیشن ټولې پارټۍ یو ځای شوي وي او د پی ډي ایم په شکل کې دا خبره کوله چې د 2013 الیکشن کې دانلي شوې وه او د دانلې په نتیجه کې د اسمبلی جوړه شوې وه او حکومت قایم شوی داسې وه خبره وکنه دا خبره به ټولو پارټو کوله یو تحریک انصاف به نه منله داسې ده وکنه پرون نه بله ورځ حامد میر له عمران خان انټرویو ورکړې ده د واشنگټن پوسټ یو اخبار دی د امریکې د هغې له انټرویو کړې ده او هغې کې په خپله دا ویلي دي چې 2013 کې دانلي شوی و په الیکشن کې خو وایي دانلي وایي ما سره شوی وه اوس تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې یو کس الیکشن هم ګټي حکومت هم جوړ شي نو دانلي د هغه حق کې شوی ده او که د هغه خلاف شوی ده په خپله د دې فیصله تاسو وکړئ بیا یې دا ووایې چې بعضې خلکو آزاد امیدواران کامیاب کړل چې ما کمزوري کی او بیا هغه آزاد امیدواران یې راوستل او ما سره یې کېنولو زما حکومت یې جوړ کړو اوس په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې د هغې دانلې فایده چا ته رسېدلې وه زه نور څه خو نه کم از کم زمونږ هغه خبرې خو ومنله کړه چې دانلي شوې وه دغې نه خو اوس انکار نه شي کولی که نه بیا عزتمندو ده به د کرپشن خلاف خبره کوله د یو پارټۍ بنیاد چې د غلطو پیسو باندې ایښودلې شوي نو هغې پارټۍ نه به موږ څه تمه وکړو چې هغوی به د کرپشن خلاف اقدامات موجود